شکنه همه کی شکنه دلته کې کوی کې یو کس ولیدل د هغې به انشاءالله تاسو ته تفصیلات درکوو زموږ سره اوسئ په سکرین باندې دلته کې رالو حاضر ترالو انشاءالله تاسو په پوره تفصیلات درکو لك صبر کوی ورو نور مرانه نو ځای ښه او خورر مور می راځي کی په دې باندې مرزه ښه راځي کته ضرورت لګ لګ شاته شي کار مال بس کار مال نشته دا زم خالی کول غواړي دا بار وباسه په مخه دا وخت کې په محله ملاخیل بریکوټ کې موجود یو چې دلته کې یو مقامي کوټ چې کوارټر په هغې کې کوی و او په هغې کې یو هلک ځوان چې دی هغه کار کوو د کوی د صحیح کېدو دپاره چې هغه باندې دا کوی پرېوتی دی د ډبل 1 ډبل 2 ریسکیو ټیمونه هم موجود دي د هغوی نه به تپوس کوو چې یاره دا وخت کې څه صورتحال دی د دوی نه ډیټیل صرف را الو د ډبل 1 ډبل 2 اهلکار پولیس نه پرې هم په ګڼ تعداد موجود ده د علاقې عوام دا راته ووایي چې څنګه اطلاع میلاو شو څوک دي نوم یې څه دی جی وایي دا کوم چې کار کې کنه د پیپ کټکول لپاره کوشش دی په دې باندې اول بنگلي ورغلي بیا به مالبه ورغله په مالبه پاسه بیا بنگلي ورغلي دا تقریبا 40 فوټ نه لاندې دی پساو دی څه اواز تاسو نه مو د خپل کوم دغه چې اوازونه مزور څو وکړل خدای نه اواز را کړل نه اشاره را کړې شنه را کړې اجا دا راته ووایي د عمر څونه دی او د عمر دا څه پنځه نوم اجمیر نوم دی اجمیر اجا د پلان نه طاهر دا راته ووایي چې دا کوی چې تاسو محله د څنګه دا واقعه راغله زه خپل دکان کې ناسوم بهر د کشمیر او بل کسمنډي والے مونږ چې رالو زوم یو بل زما ورګر عبدالعزیز د هسپتال نو چې مونږ رالو مونږ کو اجمیر نو یو زبیره راغله ده خو आवाज نه دی کړی او دا تقریبا په دې کې کې تقریبا چې 25 پورې بنگړي دي نو نه بنگړي برن خطري او نور لاندې نور ارتاو شوی دي ناس دا 16 فوټ دی 16 فوټ تقریبا دا کوی دا 30 فوټ کوی دی بس 30 فوټ کوی دی او دا ماشوم چې د اجمیر نوم دی د 16 سال ماشوم دی او د ملک پرجان زوی دا د چا ځای دی دا ځای راته الله او ابو بید نو د ابو دا وجره کور نه د وجره دا خدای رب بنگلو جوړ کړو د دې بره وختلو خو بیا لاړل چې دا پیپون مې فونه د کټ کو او دونه شي چې لګا دا تاسو په سکرین باندې ګورئ دا واقعا ډېر افسوسناک چې 17 سال اجمیر ماشوم دی د ملک زوی دی او هغه په دې کوی کې پیپ کټ کوو چې په دې باندې د بنگړي باندې ناس دي او د دغه وجې نه چې کوم نه بنگړي بره دي بقایا ناس دي نو هغه د ناس په بنگړو لاندې چې په سوشل دی یو ویری وای هغه راغلی راغی نه بعد چې کوم ډبل 1 ډبل 2 کوم خپل ساوند سیستم کوس کړی دی نو دا غوي سره هم اطلاع چې دی نه کیږي دا کسان کوزي دا شور به ختم شي دلته کې زیات د علاقې خلک چې دي هم موجود دي شور هم ډیر زیات دی د ډبل 1 ډبل 2 کوم انچارج چې دا هغه هم فکرلو چې یاره د دې لپاره کوم ټیکنیکل سامان دی هغه د دې لپاره چې کوم ټیکنیکل سامان دی تر اوسه پورې نه رارسېدلی بالکل هر څه سره راغلي دي ګاډي زموږ واټر ریسکیو راغلي دي چې زموږ سټاف هم راغلی دی صحیح د کدي کسانو مونږ ته لږ ځای پرېښود دغه نو مونږ به د دې مطابق کار وکړو عام پبلک ته دا خواسته چې دا ډبل 1 ډبل
دا اوس ډېر ریسکي دی ډېر ریسکي ځکه دا بنګړي بره دي جی چې دا کېنني چې دا کېنني اوس نور کسان رانه پساو خلکو ته خواست کوو چې دوی راوځي ولې چې ډبل ون ډبل ټو ته ډېر زیات مشکلات دي دا خلک ترې راوباسئ ډېر زیات مشکلات دي طاوله دا راته ووایه چې دا ستاسو ځای و دا زموږ ځای او دا څه له راغلي ول څه کار کوي دی خو دا کوې اوبه پکې کمې شوې نو دوی دا کوې صفا کوو خو مسله دا چې نن پکې دوی کار نه کوو صرف دا کټینګ یې ټیکو دا پیپونه میپونه دې کټ کول نو بس دی لګیا او دی کې بیا پاسه دا د عمر څونه وته دا به تقریبا 25-26 سال کوي 26 سال دا راته ووایه دا کوې جوړ څونه د پټواري د دې د دې خو راته داسې اندازه نشته انعام الله ته به اندازې ټیک بالکل جی افسوسناک واقعیا په محله ملاخیل کې راغلی دا چې د کور کې دنه ازه هم ډېر تنگ دی او پبلک هم د علاقې خلک خپل خپلوان یا رشتہ داري هم راځي ډبل ون ډبل ټو تم ډېر مشکلات دي په کار کولو کې خو د دې نه که دا خلک راووتل نو د دې کار چې دی هغه به ډېر زیات زر وشي او دا وختي باران هم ډېر زیات جړی ده او د هغې د وجې چې دی دا صورتحال چې کم دی دا مخې ته راغلی دی د باران دا صورتحال هم دی د لارې کوڅې هم ډکې دي او د ډبل ټو چې کم ټیمونه دي هم موجود دي د دې لمحه به لمحه دغه چې دی نو هغه به تاسو ته ښیو موږ به دلته موجود یو خو د باران ډېر زیاتوالی او د عوامو رش دی دا ځای هم تنګ دی یوه لار د په هغې کې دا کوی دی کار پکې هم نه کېږي او د دې نه کم عام پبلک چې دی د هغوی د راویستو هم کوشش کېږي زه تاسو ته دا لار ښیم او د دې ځای ټول بیکګراونډ درته ښیم چې دا یو ګنجان آباد ایریا ده ګنجان آباد ایریا ده نو دلته دا خلک چې دي دا موجود دي او دا واقعه چې دا په محله ملاخیل بریکوټ چې دی هغې کې راغلي دا طاوله چې دی د هغوی حجره وه په هغه حجره کې په یو لاره کې دا کوی او د دې کوی کې اجمیر نومې یادېږي چې د پکې د پیپ په کټینګ کې مصروف و د باندې دغه کوی ناست دی او د هغې نه بعد چې دی ډبل ون ډبل ټو او پولیس سیکیورټي چې دی هم طلب کړی شوي ده او د علاقې عوام چې دی هغه په ګڼ تعداد موجود دي کوشش دا کوي چې سلامت دغه هلک اجمیر چې دی راوځي خو د کوی هایټ چې دی هغه هم ډېر زیات سیوا دی او کم چې ناسته ځمکه ده د 9 بنګړو نه پس کم چې د سیمټو دی کې هغه رینګانې ښودی کېږي نو په هغې کې یو ډېر زیات شدید چې دي مشکلات دي دا ریسکیو ټیمونه چې دي هغه موجود دي د هغې لپاره چې څومره ممکنه وه نو ریسکیو چې دی هغه هم طلب کړی شوی دی او د دوی سره چې دا لار ډېره زیاته تنګه ده نو دې ته ګاډی نه ځي ګاډی د دوی نه ډېر زیات په زیاته فاصله کې ولاړ دی خو بیا هم دا کوشش کېږي چې دا واقعه چې کومه راغلې ده ممبر صاحب دا تاسو د محلي او اجمیر کنه دا اجمیر زموږ د محلي و ها تاسو څنګه خبر شو اطلاع زه خبر شوم په بازار کې خبر شوم سوداګر په بازار کې خبر شوم دا زما خوري دي لګا عملکم تاسو باندې د کله خدمت هر څه بهر خبر ډیر خپه شوم ما دغه سره ودانګل اما خو پیمان کې چترم ځان په چترم اوس په ځان ولګول تاسو لپاره ما په چت بغیر چتر نه ما وسم چې ما کار وکړل دلته خو سړی ما بریدنه زه به هر څه چیز مزدور خپه ما زماله کې ډیر غټ خفګان د دې لپاره دي په غټ دغه سره کار وشي تعلق راوځي دا وخت ډبل ون ډبل ټو هم موجود دي د دې لپاره یو ساوند پایپ هم هغه ته کوشش خو هغه ځای چې دا مکمل ناسته نه بنګړو نه با ټول کوی نه د زه خبره کوم کنه داخله خو پوي ټیک ته خبره نه ده اوس که پسین کې شي کنه نو پسین کې دوم ګرځي نو پسین کې زمانه سو تکړه نشته پسین کې زمانه ګرځي دوه سوک نه دوی هم تکړه دا نه ما حکومت کار او کله نو پويږي نه چې بیا به دې کې کسان دې ورشي چې هغه شی او کې چې هغه ته سهه د ځنډ شروع کی یا دغه کې چې هغه لکه هر څه چې خو چاله خو برابر دغه راوباسي ټیک دا کوشش په سکرین یا انتظامیه تاسو اوري نو سا اقدامات پکار دي خو کوشش پکار دی دا لک ډیر خلک وجدانان دي مزدوري لغله مزدوري کوله نو خو پکار دي خو کوشش وشو خو دغه وشو بالکل جی اجمیر چې دا په دغه کوی کې موجود دی کم نه بنگړي چې ول هغه پاس پاتې شوی دی او بقایه کوی چې دی هغه ناسته د یو ازګورینه بعد چې د هغه سره رابطه مکمله منقطع شوې ده او د ډبل ون ډبل ټو د انچارج وینا ده چې موږ ته اطلاع وشوه نو یو خو دا ځای ډېر زیات ګنجان آباد دی لاره ډېره زیاته تنګه ده هلته د ریسکیو کومه مشینري چې ده هیوي هغه نه رسي خو د لاسو په ذریعه باندې د دوی چې کوم ټیکنیکل ټیم دی یا په دې علاقه کې د کوهانو څوک کار کوي د هغوی هم په بنیادي توګه ټول خلک چې دي ځای له راغلي دي چې دغه ماشوم په سنسه طریقه باندې بچ شي دا د بریکوټ اوسېدونکی ملک د هغه زوی او اجمیر نوم او د 200 کالو ماشوم او دغه کوی کې چې د پیپ په کټینګ کې مصروف او چې په د باندې کوی ناسته دا وخت باران هم دی او انتظامیه ته درخواست چې ممکنه اقدامات د دې لپاره اوچت کړي
یو کار وکړه خلک پرې راوباسي موږ دغه وایو دا وخت کې موږ د پوره قوم ته ریکوست کوو چې د دې هلک دپاره خصوصي دواګانې وغواړي چې د ده دی چې دی صحیح سلامت د دې کوهي نه راوځي ټول قوم ته چې دی د دواګانو دپاره موږ اپیل کوو چې دغه اجمیر دپاره خصوصي دواګانې وکړي چې دی صحیح سلامت خپلو مور پلار له راوځي